خو تاسو څه ګڼئ چې یعنې مطلب دا دی کم دغه ملګري چې دې خبرې ته خپل کلچر وایي چې ګډېږي به ګډا به کوي شراب بس کي چرس بس کي نو دا زمونږ کلچر دی دا د پښتنو کلچر دی یا دا زمونږ د تهذیب حصه ده تاسو زه دلته په دې ملکن یونیورسټۍ کې یو هلک وفات شو الله دې وبخي جی خو د هغې نه مخکې د هغه سره رباب نیولی جرمانه کړی و که څه چلو یاره په یونیورسټۍ کې چې د خلکو کومه غلغله جوړه کړې وه اوف لکه رباب چې مړي سړی نه دی مړ رباب مړ دی جی او هغې نه یو لویه ډرامه جوړه کړې وه صاحب دا زمونږ تهذیب دی او دا زمونږ ثقافت دی او دا زمونږ عنعنه ده او رباب او مونږ به اوس دلته کې یو سټیچو جوړو او دغه هلک له به رباب په لاس کې لکه مې ته یې د پلار نه تپوس کې خدای دې غر کا چې پلار یې دا د خپل د بچي دا تصویر ویني چې رباب ورسره دی او ټنګوي او په یونیورسټۍ کې دا څه سوچ کې یو هلک دی په اسلامي جمعیت طلبه کې و او په دې تاڼه کالج کې سبق زه منسټر وم جی هغه د اسلامي جمعیت طلبه د انسیګنیا لګولی وه جی زموږ د جماعت رکن دی اوس جی په کالج کې یو هغه زمونږ دوست دی زمونږ ملګری دی خو هغې والد صاحب په پیپل پارټۍ کې او دوی هم داسې پیپل پارټۍ له ووټ ورکوي زمونږ د ملګرو سره هم ګرځي را ګرځي هغه پروفیسر صاحب ورته ویې په ته به دا ویج نه لګي هغه ویې زه به یې لګوم لانجه جوړه شوه هغې د کالج وویست کالج چې وویسته نو ما ته یې وویل نو زه لاړم فدا صاحب پرنسپل و د تاڼې کالج جی جی نو هغې هغه پروفیسران راغونډ کړه یو پروفیسر ورته ووی دا لږ د کلاس ټاپر دی دا تا چې لرې کړی دی دا بیج چې زموږ د پروفیسر صاحب ورته وایي چې بیج نه دا د کلاس ټاپر دی زه دا دعا کوم چې خدای زما بچي د ده په شان ستاسو خپل بچي یادېشتی تاسو خپل بچو ما ته هم پته نه ده ادې د تاڼې و یاره دومره خلک ملامته کړه پروفیسران جی کومو خلکو چې دا کار کو زما مطلب دا دی چې الحمدلله چې کوم خلک د اسلامي نظام سره وابسته دي د شریعت سره وابسته دي د اسلامي جمعیت طلبه سره وابسته دي د هغې یوازې کردار او اخلاق مثالي نه دی د هغې اکاډمیک ریکارډ هم مثالي دی جی او دا کم خلک چې وایي مونږ قوم پرست یو او مونږ ژوند غواړو او مونږ پلانکې شی غواړو ډېر تړ کلاسي د هغې د خپل پلار سره رویه د هغې د خپل ورونو سره رویه د هغې د ګاونډي سره رویه د هغه د خپل ځان سره رویه ته وایي چې دا د چرس ته وایي چې دا د بوتلو پسې ګرځي چې پیسې ورسره وشي بیا دغه کار هم کوي جی نو د دغه خلکو سره زموږ ستاسو مقابله ده په یونیورسټو کې او په کالجونو کې نو هغه خلک دا مقابله نشي کولی دا که یونینونه به حال شو او خلکو ته د آزادانه رایې حق ورکړي دا خلک به ورک شي دا خلک به ختم شي 3 الیکشنه پس به دا خلک اکسپوز شي جی د دې خلکو سره خواله به بیا څوک نه ورځي